أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة البقرہ آیت نمبر 47 د دې پاونه شروع ده پاونه خجی د بنی اسرائیل بحث شروع او بنی اسرائیل موږ وایو چې دا د یعقوب علیه السلام اولاد ده په دې باندې الله رب العالمین ډیر زیات نعمتونه کړي او موږ دا غي تذکرم کړو چې تقریبا 4000 کال دیو یو مذهبي جارداری دیو ته حاصل او په دې کې انبیا راتلو دیو باندې نیکی کارونه کول دعوت او تبلیغ کار به کو نو دغه نعمتونه به الله رب العالمین وز داغي تذکرہ کوي او دا تذکرہ اصل کې په دغه بنی اسرائیل ته الله کوي دا کوم چې د نبی علی السلام په دور کې نو دیو خو باغ شانتی نو پاتې وس خو الله رب العالمین چې به تذکرہ کوي چې تاسو ما نعمتونه کړی نو دا اصل کې د افغاني نیکونو هغه نعمتونه الله ذکر کوي چې کوم تاسو نیکونو او پاغبان ما نعمتونه کړی لکه نن سبا موږ هم پرس کوم نه چا نیکونو سره چار مشران سره خ کړی نو موږ وایو کنه چې لکه ستاره پلان نیک سره ما څومره خ کړی تا هغه هیر کړ ساسه ما څومره خ کړی نو نسبت موږ هغه نو سوت او موږ هغه بچو ته بیا کوم د قشانت الله رب العالمین د موجوده بنی اسرائیل ته وایي چې تاسو باندې ماده نعمتونه کړی او په دې نعمتونو کې الله رب العالمین یو نعمت دا ذکر کو چې انی فضلتکم علی العالمین چې تاسو ته ما فضیلت تر کړو پاغه د زمانه په خدا کوم زمانه کې چې تاسو وای پاغه خلکو باندې دا فضیلت څه شو نو بل کتاب او نبوه یو خدا چې دی الله رب العالمین کتاب ورکړو تورات ول ورکړو او دغه شانته عیسایان الله رب العالمین انجیل ورکړو عیسی علی السلام باندې نازل شو او دویم دا چې په نبوت باندې اکثریت ته پیغمبرانو د نبیانو چې کوم دی دا په دې بنی اسرائیل کې راغلی دی بل خبر دا چې دلته د سیده چې علی العالمین په ټولو مخلوقات باندې ما تاسو له فضیلت تر کړو نو اوس به سلوا چې دا په دې شته په دې امت محمدی صلی الله علیه وسلم په دې باندې به هم دا فضیلت والی نو نه په دې باندې نه دی فضیلت والا اصل کې الله رب العالمین چې دې توای چې علی العالمین نو معنی دا چې داغه زمانه په خلکو باندې تاسو بالکل فاضل خلک وي تاسو خو خلک وي په هغه وخت کې وس شي نو وس په هغه حالت باندې تاسو نه پاتې ځکه وس تاسو نه شکر وکړه وس غوره امت چې کوم دن دا امتی محمدی صلی الله علیه وسلم دی او باغی بلا دلایل الله رب العالمین فرمای چې کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله وس خو غوره امتی محمدی صلی الله علیه وسلم دی او الله تعالی تاسو زکه غره چې تاسو باندې کوي حکم کوي د بدین او خلق منه کوي خو په خپل په ایمان لري د سینې چې خلکو د وسیره وای چې دا کار کوي او دا کار مکوي او په خپل چې کوم کار خلق منه کوي او په خپل کوي نه په خپل به مؤمنان هم دي او بل ځکه الله رب العالمین فرمایي چې تاسو ما امتی وسط پیدا کړی امتی وسط معنی دا چې تاسو بهترین اعتدال والا امتی لہذا دا وسنه امت چې کوم دین دار بنی اسرائیل نه غوړه ده او دیو ته چې الله فرمایي چې تاسو غوړه خلک کوم دا اصل کې د خپل زمانه عالمی زمانه هم یعنی دا غ زمانه په کومه زمانه کې چې دیو غوړه خلک دا څلور زره کال چې دیو کم عظمت او تمیلاون دا غ زمانه په خلکو باندې او تمیلاو نو یا بنی اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولادا او ذکروا یاد کې نعمتي التي نعمتون زماغه نام تو چې ما کړي علیکم پتا سو باندې وانی فضلتکم او تاسو نن فضیلت تر کړو علی العالمین په ټول مخلوقات باندې داغه وخت یعنی داغه زمانه کم زمانه کې چې تاسو ته عظمت میلاو نو داغه زمانه په وخت باندې تاسو له فضیلت تر کړو واتقوا ويرګي یومن داغه ورځ نه لا تجزي نفس عن نفس په دې آیت کې الله رب العالمین اصل کې د دې بنی اسرائیل او د دې يهود او عیسایانو یو بل وهم او د دې یو پزله کې د سیوسیس پروت چې الله رب العالمین هغه د پکول غوښتل دیو به په موږ د انبیا او اولادو په موږ کې ډېر غټ غټ پیغمبران راغلي موږ د ابراهیم علی السلام اولادو موږ د اسماعیل علی السلام هغه زمونږ تر د یعقوب علی السلام زمونږ نیکو او لہذا په موږ ډېر شه پیغمبران راغلي
نو موږ نه لږه څه ګناه که چېرته شوي او د سقي عبادت هم کړی دی نو هغه به 40 ورځې چېرته ایام محدودات وروسته به راشي هغه به الله موږ له سزا راکړي او بیا موږ ایسته جنت ته ځو او کله به داسې خبرې کولې چې زمونږ چې کوم پیغمبران نیکونه تیر شو دي نو که الله موږ له سزا راکوي نو د الله نه په زور موږ د الله دغه پیغمبران خلاصوي هغه باباګان مو خلاصوي چې دې له عذاب مه ورکوه زه پیغمبر یم لهذا دا زمان وصي دي دا کار څه یې کړی دې ته به ته څه نه وې نو الله رب العالمین په دې آیات کې فرمایي چې دا داسې ورځ ده چې په دې باندې باباګان په کار نه راځي په دې باندې نیکه په کار نه راځي په دې باندې پلار په کار نه راځي دیو جن فاطمه رضی الله تعالی عنها ته نبی علیہ السلام فرمایل فاطمه په خپل عمل کو غره زما په عمل باندې ته زما لوري خو ته جنت ته نشیتله ستا په وجه زنه شم خلاصې دی زما په عمل باندې ته نشي خلاصې دی لہذا الله تزر وازره وزر اخرى یو بو جوړون کې د بل چا بوج نشوړي هر سړی په خپل بوج په خپل اوچتای نو وتقوا يرګ یوم دا اور زنا لا تجزي چې بدله باندې شور کولای دا تجزی په ډیرو مانو باندې راځي او دا معنی چې لا تکفي دا نه کافي کیږي یعنی یو سړی عمل د بل چا لپاره نه کافي کیږي په دغه ورځ باندې یا دا په معنی د الله توغني چې پیدا باندې شور کولای د یو سړی عمل د بل چا عمل لره نو معنی دا چې دا یا په معنی د بدله باندې چې مثلا پلار راولېږي او الله رب العالمین ته وایي چې الله زما زوی ګناهګار دی جهنم ته ته لګي زما زوی بچ کو ته په ځای جهنم ته لاړ شم نو د سینې کې د الله په دربار کې ظلم نشته چې چا ظلم کړل او چا ګناه کړل هغه ته هغه سزا ملاويږي داغي په بدله کې بل څوک نشي تللی نو وتقوا يرګ یوم دا غور زنا لا تجزي چې بدله باندې شور کوله یا به پیدا نشور کوله نفس یو نفس عن نفسین د بل نفس ته بل نفس ته پیدا نشور کوله یا بنه شلری کوله عذاب یو نفس ته بل نفس نه شیئا هیڅ قسم عذاب ولا يقبل منها نو قبول کړي شي دوینا شفاعت څه سفارش ولا يؤخذ منها نو واغستل شي دین عدل سفیدیا ولا هم ينصرون نو به دی مدد وکړي شي ګور په دنیا کې امداد څلور سيزونه سړی چرته جیل ته لاړ شي تانه ته لاړ شي چرته څوک گیر کی نو دغه څو سيزونه د سې چې باغ باندې خلاصيږي یا خدای چې څوک سفارش وکي یا دا چې دنه فدیه واغستل شي یا دا چې د خ ظالم دی او د په شابه بل ظالم دی نو غره چې د مدد وکي او هغه دغه پولیسونه او دغه تانه نه او دغه جیل نه ستر اخلاص کې په زور باندې نو الله وجه زما بخوا کې دای سم نه چلےږي دا سفارش دلته یو لفظ راغی چې په دغه ورځ باندې به سفارش نه قبليږي حالانکه په قران نم ډیر سګون ثابت دي په حدیثو کې ثابت دي چې مثلا حافظ قران چې کوم دا خپل پلار د لپاره سفارش کوي شهدا چې کوم دین دا خپل رشتہ دارانو لپاره سفارش کوي علما به سفارش کوي نو دې څه مطلب دی نو دې معنی دار چې سفارش کوم دی نو ګوره یو خو دنیوي سفارش ده بیا دنیوي سفارش مثلا کې به دوه قسمه راي یو ته ویل کېږي شفاعت سیئه او یو ته ویل کېږي شفاعت یعنی خ شفاعت خ سفارش کول لچا خ سفارش دار چې وسړی دی داغه سره ظلم کیږي او تر هغه سفارش وکي یا هغه خپل حق نه میلاويږي او تلال چې هغه سفارش وکي بدی کې بل چا حق نه وګوره په بل چا باندې ظلم نه کوي بلکې هغه خپل حق نه میلاويږي هغه به خله دی خله وسنيشتا خپل معاملې چې کوم نه هغه نشم نمټاواله تر هغه وکالت کې هغه سفارش وکي دا خ سفارش نبی عليه السلام فرمایي چې شفاو فلتؤجروا تاسو خلکو سفارشونه کوي خاص سفارشونه دی او باقاعده الله رب العالمین تاسو له اجر درکړي دویم چې کوم نه سفارش شفاعت سیئه ره شفاعت سیئه په دنیا کې دا چې یو بد سړی سفارش سره کوي مثلا هغه یو سړی دی هغه نشي سيزونه خرڅي یو سړی دی هغه چرس خرڅي یو سړی دی هغه ډاکو دی یو سړی دی هغه غلاګر دی غلای کړل او د تانه تلاړ او سړی وګه باندې صادر راوځي چې لا چاله کوي ضمانت کومه په دې باندې باقاعده دا ګناګار دی څومره ګناه چې د غل کړل څومره ګناه چې د ډاکو کړل څومره ګناه چې د چرسی کړل هغه څومره ګناه چې بل چاته وای لري کړل او د بیا عمل نه کوي دا خو ډېر سفارش کو الله راغو بیا په معاشره کې دا ګناه لہذا په دې ګناه کې باقاعده چې خپل کریکټر او خپل کردار برابر ضمانت کوي اثر هم دا تاسو کول په کار دي چې دا ضمانت د سړي زونه د عقل نه کړی څه چلای او چې دا بیرته معاشره تاسو مدد حاصل بیا صبر په صبر سره او سفارش باندې سره چې تکالیف د باندې دنیا کې الله ته متوجه کیږي اخرت کې چې کوم ده نو خروي سفارش چې کوم ده نو هغه
یو هغه سفارش ته سفارش کوم نه په آخرت کوم سفارش ته حکم سفارش نشته نو هغه کافر د باندې نه د ګران کم چې سفارش د مؤمن لپاره شته رسولان و سفارش کوي د خپل امتیانو لپاره فرشته به سفارش کوي د مؤمنانو ګران لپاره دغه شانتي الله رب العالمین په خپل هم ځان تم سفارش کوي الله به د منګول ورکته کې جهنم ته او ګناګار چې کوم مؤمنان ته به ډیر شرایط ته واپس کیدون دا سفارش کوم نه دا بالکل شته الله رب العالمین په خپل کوي البته یو خبره باغی کې دا چې دا سفارش کوم نه دام بیا په څو قسمه یو سفارش دي چې الله په اذن باندې کوي چې الله اجازه ورکړي او هغه په اجازه باندې څوک سفارش کوي دا هم صرف د مؤمنانو لپاره دا بالکل ثابت دی او دا په آیت الکرسی کې شته چې لا یشفع عنده الا باذنه چې د الله رب العالمین په خوا کې څوک سفارش نشي کولای مګر هغه په اجازه باندې الله چاته اجازه ورکړي د مؤمنانو باره کې به حافظانو ته شهدا او ته علما او ته دا اجازه ورکړي چې تاسو سفارش وکړي چې چاله غواړي سفارش وکړي دومره خلکو تاسو سفارش کولای شي یعنی کانو بندگان ته الله اجازه ورکړي یو سفارش دی شاق قهریه سفارش دی معنی دا چې سړی په الله زور راولي چې شابه حقیقت چې ګم جهنم نه راو باسه یا دا چې د الله رب العالمین یو څوک د محبوب دی چې د خو ګناګار دی او د الله وسه دومره مینه ده نه لکه په دنیا کې چا سره چا مینه نو هغه تراش واله کدا کس شکم دین زما په سفارش باندې آزاد کوم در خپل محبت او د خپل مینه او د خپل عشق فوج باندې هغه آزاد کی چر بس ګناګار زما خورانه کړل وسو کوم دې کس نه خلاصېګم او دا قسم سفارش د الله په خوا کې نه چلیږي نور سفارش کوم د نیکانو خلقو سفارش ته د مؤمنانو په باره کې دا بالکل کیږي د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده البته خوارج معتزله اباضیه چې کوم دین هغه سفارش کوم نه په آخرت کې نشته دا عقیده غلطه ده صحیح عقیده ده چې د مؤمنانو لپاره سفارش ته الله رضا موږ نصیب کړي نو بیا وتوکشي یا بنی اسرائیل د یعقوب علی السلام اولاد اذکروا یاد کئ نعمتي التي نعمتون زماغه انعمت علیکم چې ما کړیو په تاسو باندې وانی فضل تکم او تاسو نه فضیلت تر کړه علی العالمین په نور مخلوقات باندې واتقوا ويرګ یوم دا ورزنا لا تجزي چې نه بشي د پکول نفس یو نفس عن نفس د بل نفس نه شیئا اس قسم عذاب ولا يقبل منها قبول ونکړه شي دغه نفسنا شفاعت سفارش او یندغه کافر نفسنا ولا يؤخذ منها نبواغست شي دنا عدل سفیدیا ولا هم ينصرون او نبدي مدد وکړي